شانګله هم د هغه سیمو نه یوه سیمه ده چېرته چې د غرونو د غاړو مورګو نه په مختلفو ځایونو کې قدرتي اوبه راوځي څه ته چې په عامه ژبه کې چینه ویلی کیږي او دغه د سیلګرو د مزی هم ګڼلی کیږي. احمد فراز چې د شانګلې اوسیدونکی دی د ځایي خلکو سره په راتلونکو سیلګرو غږ کوي د دغه قدرتي اوبو د تحفظ او د چینو د خواوشا د صفایي خیال ساتل دی یقیني جوړ کړي. الله پاک شانګلې له ډېر زیات ښایست ورکړی دی. دغه ښایست سره الله پاک شانګلې له پاکې اوبو مو ورکړل دي. څومره چې فارنرز شانګلې ته راځي هغو ته زما دغه درخواست دی چې هغو چې کومې اوبه اخلي نو هغه دې نه اخلي بلکې دا صفا اوبه دې استعمالوي. د شانګلې پاکو خلکو ته مې دغه یو پاک ریکویسټ دی چې دا د شانګلې چې کومې اوبه دي دا صفا وساتي او دا علاقه هم ورسره صفا وساتي. د دغه چینې په غاړه ولاړ یو ځوان په خپلو خبرو کې وایي چې د دې چینو اوبه صحتمند دي. کله چې هم په دې لوري راځم د دې چینې نه اوبه څکم او په یو لوښي کې ترې کور ته هم وړم. زمونږ دلته یو مخکې یو کس راغلی و هغې د دې اوبو باقاعده هغوی دې نه یو لیب ته وړي و هغې دې نه یو ټیسټ کړی و چې یاره دې اوبو څومره اهمیت دی. نو هغوی بیا په دې کې ویلي چې یاره دا اوبه ستاسو په بیماریانې چې کومې دي هغې ختمه هم کوي په هغې کې هم تاسو ته دا ډېر مفید دي. نو زه دا وایم چې یاره کله چې زه په خپله کله چې دې طرف باندې ټراولینګ کوم زه لازمي دا اوبه چې دا یوز کوم او بیا د خاص توګه باندې ځان سره یو برتن هم راوړم چې زه کور ته هم ویسم او کور هم خلک دا اوبه وڅکي. د یو بل ځوان په وینا چې د دغه چینو اوبه نه یوازې زموږ د څکلو د اوبو ضرورت پوره کوي بلکې د دغې نه د کروندې او د بجلۍ په مد کې ترې ګټه هم ترلاسه کیږي. بالکل دي شانګلې خلک ډېره ښکلې فایده اخلي. اوبه ضایع کول نه دي پکار. دلته مختلف ځایونو کې خلکو ورته خپلې بجلیګرې جوړې کړلې بجلي جوړوي او ډېرې ښکلې اخلي ترې اخلي شورګري کوي نور میوجات وغیره هغې دپاره په استعمال کې راځي. نو ضایع کول د دې نه دي پکار. د سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه چینو د محفوظ ساتلو دپاره دې راجوړې کړلې شوې محکمې ګامونه پورته کړي چې دغه قدرتي اساسات د ضایع کېدو نه بچ شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.